خلق الماهیات واجب طلب پیدا کړي دي ماهیتونه حقائق بیا حقیقت کلیه که جزئی نو اثر د جعل یو شی ده چې حقیقت ته ماهیت ته دا اثر د جعل ده نو اثر د جعل ماهیت متکرر ده ماهیت ممتاز دا ماهیت متکرر په خپل وجود حقیقي ده دا څنګه چې وجود حقیقي غیر د ماهیت متکرر نه عین ماهیت متکرر په خپل وجود حقیقي ده بس عالم یو شي ته وایي چې ماهیت متکرر ده دا اثر د جعل ده نو اثر د جعل یو شی اثر د جعل د دل وجدات جعل بسيط وایي یعنی اثر یو د بسيط منه وحدت الاثر اما شاین وایي چې نه اثر د جعل ترکیب د ماهیت ته وجود سره دی وجنه چې وجود زائد د په ماهیت منظم د ماهیت ته لکه دا بیاض سجدا ته منظم ده بیاض خپل وجود ده دیوال خپل وجود ده مگر دا چې دا بیاض منظم د ماهیت ته دیوال ته دا چې ماهیت ته عالم ته وجود منظم ده اثر د جعل ترکیب د ماهیت ته وجود سره الترکیب دا څه شاده چې دوه شیان غواړي یو ماهیت ته یو وجود دغه وجه جعل مؤلف شو یعنی اثر دا څه شاده چې عام مؤلف ترکیب غواړي یو ماهیت غواړي او غواړي او وجود دا مشاین ویلو نو ماتین مذهب دی شاکینو خوخ او تاسو ویلا چې جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات ماهیتونه پیدا کړی دي ا ماهیت کله کلیه کله جزئی دا پیدا کړ متکرر ممتاز ماهیت متکرر په خپل وجود حقیقي ده او وجود حقیقي ماهیت متکرر ته وایي کوم حقیقت چې ممتاز خدا وجود حقیقي ده کنه یو شی اثر د جعل ده دیو چې جعل بسيط شو بسيط بنا وحدت الاثر جعل الكليات والجزئيات خلق الماهيات وقررها ماهیتونه پیدا کړه ممتاز کړه کوم ماهیتونه الکلیات والجزئیات کلی یا جزئی دواړه ماهیتونه دي دا جعل بسيط ده ماتین جعل بسيط ذکر کړ ځکه یو ماهیت ذکر کړ الکلیات والجزئیات مشاین چې وایي چې اثر د جعل ترکیب د ماهیت ته وجود سره دا عالم یو حقیقت مرکبه ده ماهیت وجود نه لکه دا دیوال ته بیاض منظم ده ترکیب ده پکې داسې ماهیت ته عالم ته وجود منظم ده ترکیب ده پکې او اثر د جعل ترکیب ده اتصاف من ترکیب ترکیب د ماهیت ته وجود سره دا ترکیب اثر ده ترکیب خو دوه شیان غواړي یو ماهیت یو وجود دیو جندا ته جعل مؤلف وای یعنی اثر دا څه شاید چې دواواله غواړي ځکه اثر ترکیب دا ترکیب دواواله غواړي یو ماهیت یو وجود نو ماتین اشراکین مذهب ذکر کړ او دا سی ویلا چې جعل الکلیات والجزئیات خلق الماهیات وقررها ماهیتونه پیدا کړه ممتاز کړه الکلیات والجزئیات ماهیت څوک ته کلی دا جزئی ده دنه خو نه خالی اوس مونږ ویلو دا فریقانو کې پکار ده تحریر د محل نزاع چې جګړه پچا کې ده نو جګړه په اثر بذات کې ده بتبا کې نه بذات اثر د جعل څوک ده جعل براه راست یعنی بلا واسطه چا سره متعلق ده چې دا د خدای سبحانه صفت ته دا جعل
دا جعل چې د رب سبحانه صفت ده دا چا سره متعلق ده؟ بذات، چونکه اثر ده په دې کې نزاع ده. په بیتبه کې نزاع نه ده. بیتبه معنی بالواسطه، بیتبه هر یو د بل والمنی، او بذات کې جګړه ده. نو شاکین وایي چې اثر بذات نفس مایت متکرر ده. دا د جعل اثر ده. ځکه جعل ته بسیط وایي. بسیط معنی اثر یو ده، اثر یو ده چې نفس مایت متکرر ده. دا اشراکین ویل چې جعل بسیط ده یعنی اثر بذات ته جعل نفس مایت متکرر ده. دا د جعل چې د رب صفت ته د اثر مایت متکرر ده، مایت ممتاز. دا مایت متکرر کلی هم جزئی می. ته مایت متکرر دا د ممتاز جزئی. انسان مایت متکرر دا د ممتاز ده کلی ده. باقی وجود حقیقی خو ځان نه ده، هغه عین مایت متکرر ده. یو شی پاتې ده چې وجود مصدری ده، شتواله. چې یو شی موجود په وجود حقیقی وي نو دینه منتزع ده شتواله. لکه ته موجود په وجود حقیقی نو تانه منتزع ده وجود مصدری شتواله، چې ته شته، زه شته، اسمان شته، ځمکه شته، د ټوله دنیا شته. نو اثر د جعل بذات په نزد اشراکینو نفس مایت متکرر ده. مایت ممتاز دا اثر بذات ته جعل ده. باقی وجود حقیقی غیر مایت متکرر ده، هغه جان ته نه ده. یو وجود مصدری شته، شتواله، غیر د مایت متکرر نه. ځکه شتواله دا انتزاعي معنی ده. لکه تمانه منتزع کیا چې مولوی سے اشتا زتانه انتزاع کوم چې دا اشتا. نو دا اشتواله وجود مصدری دا مایت متکرر نه غیر ده. دا وجود مصدری اتصاف ته مایت په وجود مصدری چې تا مایت ز موصوف کو په وجود مصدری چې تشته دا نه ته مایت متصف نه په وجود مصدری چې تشته. نو وجود مصدری اتصاف ته مایت په وجود مصدری دا اثر بیتبه دي. او اصل اثر بذات مایت متکرر ده. باقی وجود حقیقی خو ځان نه لکنه، هغه نه مایت متکرر ده. دا مایت ممتاز په خپل وجود حقیقی ده. وجود مصدری ځان لدا شتواله، اتانه منتزع ده، مانه منتزع ده، د ټول ماهیت نه منتزع ده. نو دا وجود مصدری چې دا یو شتواله اعتباری انتزاعي معنی ده. اتصاف ته مایت په وجود مصدری، اتصاف ته تا په وجود مصدری، اتصاف ته زمکه په وجود مصدری چې دا شتا، اسمان شتا. دا اثرات بیتبه دي. او اصل اثر بذات مایت متکرر ده. چشمه اصل هغه ده. دا وجود مصدری خو بیان منتزع ده چې دا مایت شتا، دا شتا، دا شتا. او مایت متصف ته په وجود مصدری دا ټول اعتباری شیان دي. دا اثرات تجال بیتبه دي. دا اشراکین ویل. اما شاین دا څه وایي چې نه حق جعل مؤلف ده، یعنی اثر د جعل اتصاف ته مایت ته په وجود حقیقی. ځکه دوی وایي چې وجود حقیقی عین مایت نه ده، دا منظم د مایت ته، لکه بیاض چې منظم د دیوال ته. او د عالم یو مرکب حقیقت ته، مایت وجود نه. چې مرکب شو نو اثر د جعل ترکیب د مایت سره وجود سره، اتصاف د مایت سره وجود سره. ترکیب مخکیان ورته کې ورته وایي، اتصاف حکایت کې ورته وایي. نو اثر د جعل ترکیب د مایت ته وجود سره، اتصاف د مایت ته وجود سره. دا اثر د جعل بذات. ځکه مرکباتو کې ترکیب مقصدی ادا اطراف بیتبه. لکه ته کوټه جوړه نو ترکیب مقصد ده، ته کوټه جوړه
اطراف چې دي چت ته دیوالونه دي خښتې دي دا بیتابه دا هم مقصد دی خو بیتابه اصل مقصود په مرکباتو کې ترکیبي اصل مقصود په کوټه کې ترکیب ده چې ته کوټه جوړه کې مرکب شای چې باران نه ګرمي نه یخني نه دینه بچه ودې پکې اطراف د کوټه اطراف دا مقصد دی خو دومره درجه او مرکباتو کې اصل ترکیب مقصد دی نو مشاینو دا سی ویل چې اصحاب رجال بذات اتصاف ته مایت ته وجود حقيقي سره ځکه وجود حقيقي نه د عین مایت متکرر بلکې وجود حقيقي منظم د مایت ته او عالم یو مرکب شاید مایت وجود نه او اصحاب رجال ترکیب د مایت ته وجود سره ځکه مرکباتو کې ترکیب مقصد بذات دی اطراف بالتبع نو چکل اثر بذات اتصاف ته مایت سره وجود سره باقی ماهیت سره دا بیتابه اثر دی جعل دا طرف وجود سره دا اثر دی جعل بیتابه ده بذات اثر دی جعل اتصاف ته مایت ته وجود سره دا مشاینو ویلا نو ګوره هر یو دی بل مداومن له بیتابه خپل ته بذات ویلا نو دوی ویل چې اتصاف بذات اثر دی جعل ده نفس مایت څه ده یوې غاړې ته بل غاړې ته وجود ده دا اثر بیتابه نو دې سره اعتراضات دفع شو تحریر دی محل و نزاع سره اعتراضات دفع یو اعتراض به متریزا کو چې دا خلق وای یو وای چې جعل بسیط حق تا بل وای جعل مؤلف حق تا دا نزاع د فریقین په دې کې وی چې جعل بسیط مستعمل د پاربو کې هم مؤلف لسره استعمال نه ده یا به مؤلف وای چې مؤلف استعمال ده بسیط لسره استعمال نه ده یا به وای بسیط ول چې بسیط جعل بسیط کې حقیقت ته مؤلف کې مجاز ده مؤلف وای چې مؤلف کې حقیقت ته بسیط کې مجاز ده حالانکه دا خو جګړه غلطه ده ځکه دا خو حل کېږي په مطالعه د کتب د لغت سره چې لغت کتابونه ته وګوره نو لغت کتابونه چې وګوره خو جعل دواړه ځای استعمال ده بسیط هم استعمال ده مؤلف هم استعمال ده دواړه حقیقت ته دا څنګه چې وکړي حقیقت ته بلکې مجاز ده لغت کتابونه دواړه استعمالي بسیط هم استعمالي مؤلف هم استعمالي او بسیط ولوي چې د مؤلف استعمالي دا په صفاتو کې استعمالي په مایت وجود کې نه استعمالي او صفاتو کې استعمالي لکه مایت ته صفات ثابتي چې دا بیاض ده دا سواد ده دا فوق ده دا تحت ده دغه کې جعل مؤلف استعمالي نو متریز ودا اعتراض کاوه چې دا نزاع د فریقینو په بسیط مؤلف کې دا به نزاع په استعمال کې وي چې بسیط ول بوای چې جعل بسیط مستعمل د مؤلف نه د مستعمل مؤلف ول بوای چې مؤلف استعمال ده بسیط نه د استعمال په لغت کې یا بسیط ول وای چې جعل په بسیط کې حقیقت ته مؤلف کې مجاز ده مؤلف ول بوای چې مؤلف کې حقیقت ته بسیط کې مجاز ده دا نزاع غلطه ده ځکه دا خو الکیږي په مطالعه د کتب د لغت سره چې لغت کتابونه وره په دواړه به تاسو ملاو شي بسیط په ملاو شي مؤلف په ملاو شي دواړه استعماليږي دواړو کې حقیقت ده نو معلومه شو چې نزاع د فریقانو په استعمال د لفظ د جعل کې نه ده چې د جعل بسیط کې استعمال ده بل وای مؤلف کې استعمال ده دواړو کې استعمال ده بلکې نزاع د فریقانو په اثر بذات کې ده لکه چې مو ویلا دا رنګ د فشو د سره بل نور وهمونه متریز به اعتراض کوله چې دا نزاع د فریقانو دا په لفظ الجعل کې وي یعنی بسیط ول بوي چې دا لفظ د جعل بسیط ده یعنی کلمات نه د مرکب یو کلمه ده او مؤلف ول بوي چې دا لفظ د جعل مرکب ده یعنی کلمات نه مرکب ده نو الله ډیر کلمات کوي وایواله بیا بسیط ول بداهتن حق دي او مؤلف ول بداهتن غلط دي بیا نزاع غلطه ده ځکه نزاع خو نظریاتو کې وي چې ګرانه مسله ای دا بدی خبره ده چې جعل بسیط ته یو کلمه ده ډیرو کلماتو نه ده نو مؤلف ول بدیل بطلان دي بسیط ول حق دي بداهتن بیا نزاع غلطه ده ځکه دا په لیدلو سره معلومیږي چې جعل یو کلمه ده
بسیط ته یې یوه کلمه ده، مؤلف نه ده، ډېرې کلمې نه دي. نو بیا خو نظام نه ده صحیح. یا به نظام د فریقانو په لفظ الجال کې په اعتبار د حروف سره مؤلف البوي چې دا مؤلف ته یعنی حروفونه مرکب ده، جیم عین لام. اموالا بسیط والوای چې دا بسیط ته یعنی ډېر حرفونه نشته، بیا خو بسیط وال غلط دي، ډېر حرفونه خوشته جیم عین لام درې ټکو مرکب ده، بیا خو مؤلف وال ټیک دي بداهتن. اب بسیط وال غلط دي بداهتن، یو حرفونه ده کنه. بیا نه ځان ده صحیح، ځکه نظام په نظریاتو کې وي نه په بدیاتو کې وي. نو موږ جواب جنا نظام په اثر به ذات کې ده، په لفظ الجال کې نه ده چې دا یا کلماتونه مرکب ده کنه، حروفونه مرکب ده کنه، دې کې نه ده نظام په اثر به ذات کې ده. دا رنګ د فصل نور هم چې معترض بداوله چې دا نظام فریقین وو په مان الجال کې وي. نجال مصدر ده، امانه د مصدر بسیطه ده، ځکه معنا د مصدر منتزع ده. اب منتزع شي پر ظرف تحقق ذهني په خپل ذهني هر انتزاعي پر ظرف تحقق ذهني. لکه وزتانه عداوت منتزع کنه ما ذهن د ظرف تحقق ته معنا عداوت منتزع کنه تا ظرف عداوت ذهن ده منتزع ده کنه بس ذهن کې پروت ده انتزاعي ده. تاسو معنا مصدری لکه ضرب نصر جعل معنی مصدری خو کله انتزاعیات ټول انتزاعي دي، وال مدد دا ټول انتزاعات دي. انتزاعات پر خو ظرف تحقق ذهن ده بدیات نه ده، بل چې تشتنه سیوا د ذهن کې خپل پراته ده، یو شاید چې ذهن کې خپل پروتي خو بدی ده کنه. نو نزاد فریقین په مان الجال کې وي، جال مصدر ده، یو به وایي چې معنا د جال بسیطه ده، بل وایي چې معنا د جال مرکبه ده. نو بسیط وال حق دي ځکه معنا د جال معنا مصدری ده، او معنا مصدری معنا انتزاعي ده، ظرف تحقق دي انتزاعیات او ذهن ده، خود به خود ذهن ده. دا ځکه چې دا بسیطه ده، اګه چیرته دا مرکبه وي دا معنا مصدری بیا خو به ذهن کې نه ودا پرتا، بلکې ذهن به حاصلولای په اجزا او ترکیبیو، اجزا ترکیبیه به تعریف وو. نو دا ذهن به حاصلولای په اجزا او ترکیبیو په تعریف قبل تعریف پدا نه و ذهن کې. حالانکه موږ تعریف نه کوو، معنا انتزاعي خود به خود په ذهن کې ده. نو نزاد فریقین په معنا الجعل کې وي، نجال هم مصدر ده، معنا مصدری معنا انتزاعي ده، ظرف تحقق ذهن ده. نو بدیهی ده کنه ظرف ذکر ظرف تحقق ذهن ده، بس په ذهن کې پرته ده بدیهات نه. اکدا چیرته نظری وي بیا خو دا موږ په تعریف حاصله ولا فاجا او ترکیبیو. نو قبل تعریف ادا نه حاصله، په تعریف باندې به مونږه حاصله ولا بیا به نظریو. حالانکه دا تعریف ته نه ده محتاج، معنا انتزاعي، معنا انتزاعي پر خو ظرف تحقق د ذهن بل چې تشتنه بلا تعریف او بلا دلیل لا په ذهن کې ده. خو معلومه شي دا بدیات نه ده، تعریف ته نه ده محتاج، دلیل ته نه ده محتاج. نو څه بدیات نه وي، بسيطي تعریف نه غواړي، دلیل نه غواړي، بسيط شای. نو بیا خو نزاع غلطه ده چې اشراکین وای چاک جالي بسيط ده، یعنی معنا د جال بسيطه ده. امو شمساین وای چاک جالي مؤلف ده، یعنی معنا د جال مؤلفه ده. بیا خو اشراکین ټیک دي چې معنا د جال معنا مصدری ده، معنا مصدری معنا انتزاعي ده، معنا انتزاعي بسيطه ده، ځکه ظرف تحقق ذهن ده. اکدا مرکب وای تعریف باندې موقوف وای یا په دلیل موقوف وای، مې خو ظرف تحقق ذهن نه و، مې خو تعریف نه مخکې نه و ذهن کا تعریف سره به ذهن تراتله. حالانکه بلا تعریف بلا دلیل دا په ذهن کې ده، خو بسيطه ده کنه. که مرکب وای او تعریف ته محتاج وای یا دلیل ته، بیا خو ذهن کې نه و، په تعریف او په دلیل به ذهن کې و، به د تعریف او دلیل به ذهن کې نه و. حالانکه ظرف تحقق دي انتزاعیات د ذهن معلومه شي دا بسيطه ده. نو بیا مرته اشراکین ټیک دي بسيط وال،
مؤلف ول غلط دي چا وایي چې معنا مصدری ده مؤلفه ده معنا مصدری چې ته مؤلفه ده دا خو معنا انتزاعي ده انتزاعات کله بصائر ټول بصائر دي ځکه ظرف ته تاکو کې ز زین په تعریف په دلیل نه دی موکو نو به ساکین ټیک دي مشاین غلط دي بیا نه ځان نه صحیح ځکه نزاع په مبدیاتو کې نه کنه په نظریاتو کې یا باندې ځان فریقانو په جاهل کې وي ساکین بوای چې جاهل رب سبحانه بسيط ده اما شاین بوای چې جاهل مؤلف ده ان رب سبحانه مؤلف و مرکب ده بیان دا غلطه ده بیا خو ساکین ټیک دی بداعتن چې جاهل مؤلف بسيط ده جاهل بسيط ته واجب تعالی لا يحد واجب تعالی پر اجزا نشته تاسو لا يحد کې ویل بیا خو ساکین ټیک دی چې جاهل بسيط ده نشته د پر اجزا اما شاین چې وای چې جاهل مرکب ده غلط تی بداعتن ای شاکین چې وایي چې جاهل بسيط ته حق ته بداعتن لا يحد وایي طلب پر ځانسته بیا نه ځانه ده صحیح ځکه نه ځکه نظریاتو کې ادا هي شاکین مذهب بداعتن حق ته مشاین ول بداعتن باطل ده بدیاتو کې خو نه ځانه یا باندې ذات فریقان مجعول کی وی نه شاکین ودا څه وایي چې مجعول امایت بسيط ته مایت مرکب نه ده مایت بسيط لکه نقطه صورت جسمی وکول اشاره کله بسائط نو شاکین بوي چې اثر رجال مجعول ده یعنی مایت بسيطه ده مایت مرکب نه ده انسان بکر اسمان زمکه دا ټول مایت مرکب دي دا نه دي بلکې اثر رجال مجعول ده یعنی اثر رجال مجعول بسيط ده یعنی مایت بسيطه ده مایت مرکب نه دي مشاین بوای چناک جالی مؤلف تا یعنی مجعول مایت مرکبه ده مایت بسيطه نه ده مایت مرکبه اسمان زمکه ته دا ټول مایت مرکبه دي دا مجعول چې دا اثر رجال دا مایت مرکبه ده چې مرکب مایتی لکه اسمان زمکه انسان ونه بوټي دا ټول حقایق مرکب دي دا معاصر دي جعل دا مجعول دي اچھا کوم آیات بسيطه دي کل عقول والنقطه والصوره الجسميه دا نه دي مجعول بیا غلطه ده نزاع ځکه لازم شي کل دي ممکن بالواجب وطالبات بیا وای شاکین وای چې مجعول مایت بسيطه نقطه صورت جسمی عقول دا مایت بسيطه چې دي دا مجعول دي اما آیات مرکبه کل انسان او شجر دا ټول دنیا دا نه دي مجعول دا نه دي اثر دي جعل دا خدا ممکنات ته بلا جعل رااله چې ممکن بلا جعل راځي خو واجبي نو لازم چې قلب ممکن به واجب او طالبات مور مشاین وای چې نه جعل مؤلف ته یعنی مجعول هم مایت مؤلفه ده چې کوم مایت مؤلف دي اسمان وکه انسان ستوري ونه بوټي وبو دا مایت دا مؤلف مرکب مایت دي دا مجعول دي چې کوم مایت بسيطه دي لکه نقطه صورت جسمی دا نه دي یا فصول دا نه دي یا عقول دا نه دي پیدا هم ممکنات ته اثر جعل نشو نو لازم چې قلب ممکن بالواجب والطالبات جواب دی چې نه نزاع فریقانو په اثر به ذات کې ده هر یو د بل والا مدعات تبعا معنی مجازن تو بذات خپل مدعات وای نو شاکین وای چې اثر جعل بذات نفس ماهیت ته بسيط بنا نفس ماهیت متکرر اثر جعل ده بیا نفس ماهیت متکرر چې هر څه ماهیت متکرر کدی بصایت ماهیت متکرر کدی مرکبات ماهیت متکرر هم ماهیت متکرر اثر جعل ده بسيط کې ماهیت متکرر نقطه فصل دا ماهیت متکرر مرکبات چې وی لکه انسان دا ماهیت متکرر ده اگر کمایت متکرر کې خپل ځان ته به ترکیبي کمایت متکرر اثر دی جعل یعنی وجود سره ترکیب نشته نو شاکین وایي چې جعل بسيطه یعنی اثر دی جعل بذات ماهیت او نفس مایت متکرر ده یو شاید مایت متکرر وجود سره ترکیب نشته ځان ته به مایت متکرر خپل منځ کې اجزای ترکیبی لري لکه انسان حیواناتیک لري
اکه ځای ترکیبي نه لري لکه نقطه کبا ځای ترکیبي لري خپل منځ کې انسان حیوان ناطق ته کنه ځای ترکیبي لري اکه ځای ترکیبي نه لري لکه نقطه خدا ټول بسيط دي بسيط څه معنا نفس مایت متکرر ده یعنی وجود سره ترکیب نشته نو شاکین ویلا چاک جالي بسيط ده یعنی اثر د جال بذات نفس مایت متکرر ده بیا نفس مایت متکرر کدی بسایت مایت متکرری لکه نقطه فصول دا مایت متکرر ده یعنی وجود سره ترکیب نشته کدی مرکبات مایت متکرری لکه انسان بکر شجر دا مایت متکرر ده یعنی وجود سره ترکیب نشته اگر که خپل منځ کې به ده مرکب حیوان ناطق نه مثلا مایت متکرر ده وجود سره ترکیب نشته دا یې ساکن وایي باقی وجود مصدری آزان لده تر اتصاف تمایت په وجود مصدری دا اثر د جال بالطبع دی مشاین وای او اشراکین وای او اثر د جال بالذات نفس مایت متکرر دا کدا نفس مایت متکرر خپل ځان کې بسیتی لکه ناطق نقطه صورت جسمی اکه خپل منځ کې مرکبی لکه انسان حیوان ناطق نه مرکب خدا ټول بسیط دي په دې معنی بسیط دي چې نه ستر کې وجود سره باقی وجود مصدری آزان لده اتصاف تمایت په وجود مصدری دا اثر جال بالطبع مشاین څه وای چې اګ جال مؤلف ده یعنی اثر د جال بالذات ترکیب د مایت ته وجود حقیقي سره ځکه وجود حقیقي د عین مایت نه وای منظم وای مایت ده نو اثر د جال ترکیب د مایت ته وجود حقیقي سره مؤلف ده معنی هر چې نفس مایت دا سر جال بالطبع ده بیا نفس مایت عام ده کزان بسيط مایتی لکه نقطه اکه خپل منځ کې ځای ترکیبي لري لکه انسان خدا ټول بسيط ده بسيط څه معنا ان نفس مایت تکا نو دوی چې اثر د جال اتصاف ته مایت ته وجود حقيقي سره باقی نفس مایت کزان لا بیا بسيط یا کزان لا ځای ترکیبي لري دا اثر جال بالطبع دی نزاع د فریقین په دې کې ده جعل الکلیات والجزئیات نماتین ترجیح ورکا مسلک تی شاکینو ته رد یو په مساینو باندې وی ویل جعل الکلیات والجزئیات خلق المایات وقررها مایتونه پیدا کړه ممتاز کړه چوکتی مایتونه متکرر کړه ممتاز کړه چوکتی الکلیات والجزئیات مایت کله کلی کله جزئی